زه اکثر جمله ویم چې دا جان د خدای په رضا باندې قربان نشي نو لکه د مردار سپي دې په ډیران باندې مردار پروت دا جان زما د خدای جان دی دا وجود زما د رب وجود دی دا ساه زما د رب ساه ده چې زما د رب په ذات باندې قربان نشي داسې وجود نه دی پکار زما په پیغمبر باندې قربان نشي داسې ساه نه دی پکار زما د پیغمبر په ناموس باندې قربان نشوه داسې ساه نه دی پکار محترم مانه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې اعلان وکړ چې ما ایمان نه وړي خبره نیمه کې پاتشو بار وروته عربو ما ایمان نه وړي خلک راله راګیره ک ابو بکر په ځمکه باندې راسملو عتبه داسې پیزار اچولو چې میخونه پکې اوتیو د ابو بکر په دې مخ باندې مقدس مخ او ګیره باندې هغه میخونه ولا خپې کې خو دې ویني او بيد ټول مخ کې سوري پیدا شو مخ ټول د وینو نه ډک دی پہچان نکېږي چې دا ابو بکر د عام بنده دی وای خلکو ته پته ولګېده چې ابو بکر وفات شو هغه بهوشه شو د ډیر درد د وجنه ابو بکر په ځمکه باندې پروت دی وجود کې سوري دی د وجود نه وینې بهیږي چا اونې و کور ته بوته څنګه چې سترګې وغړېدې اول اواز وشو این محمد زما جانان کوم ځای دی توجه شرط سبحان الله ویل زما جانان کوم ځای دی این محمد مور ورته وی دا ته څه کې دا څه کې نن ستا وجود ټوټې ټوټې شو د دې محمد د وجنه وی نه ما محمد لبوزه ورنه د ابو بکر جان نه دی پکار ابو بکر په وجود کې دا یو جان دی زه اکثر جمله ویم چې دا جان د خدای په رضا باندې قربان نشي نو لکه د مردار سپي دې په ډیران باندې مردار پروت دا جان زما د خدای جان دی دا وجود زما د رب وجود دی دا ساه زما د رب ساه ده چې زما د رب په ذات باندې قربان نشي داسې وجود نه دی پکار زما په پیغمبر باندې قربان نشي داسې ساه نه دی پکار زما د پیغمبر په ناموس باندې قربان نشوه داسې ساه نه ده پکار محترم مانه داسې ساه داسې جان نه ده پکار ابو بکر وایي داسې جان نه ده پکار محترم ایماني جوش او غیرت شته په مونږ کې که نه په مونږ کې دا جوش او جذبه شته که نه ابو بکر وایي چې محمد مې نه لیدلی قسم بالله که د دنیا یو کائنات ووینم سترګې مې پټې کړې بچیه ته خو تلیم نشي وجود کې دې سوري دي حتی تر دې پورې که ګرځي نو وینې در نه بهیږي وینې هغه ورته وینې نه که زما د وجود نه سام وځي زما اخیری ساه به د جانان په ګویه په دغه کې زما اخیری ساه به د جانان په سنګلو او په ژبه به مې دا کلمه چې لا اله الا الله محمد رسول الله ابو بکر را روان که چې پاسې د بیا را پرېوته اوچتېدی نشي بچیه زه خو بوډۍ یم تا نشم وړی بچیه زه خو بوډۍ یم خو بچیه دمه زه په تا خفه کېږم مزه مور ته وایي که بله جمله دې وویله داسې وګڼه چې ابو بکر ستا بچی نه دی توجه شته که بله جمله دې وویله داسې وګڼه چې ابو بکر دې بچی نه ام الخیر وایي ام جمیل بنت خطاب رضی الله عنه ځان سره کو ابو بکر یو سنګل په یو زنانه واچو بل په بل راغې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دربار ته مې راوسته وی پیغمبر د زید ابن ارقم پکور کو چې دروازه وډبېده دروازه کولو کړه ابو بکر ولید ابو بکر چې زما جانان ولید د سترګو نه اوښکې وبهېدې زما جانان چې ابو بکر ولید د نبوت والا اوښکې د رخسار نبوت باندې بهېدې ورته اواز وکړه ابو بکر درد درته رسېدلی ابو بکر تکلیف درته در رسېدلی هغه ورته د الله رسوله قسم مې په هغه ذات باندې د کوم ذات چې ګویه په لاس کې دست قدرت کې زما روح دی وایي چې ته مې ولیدې نو د خوشحالۍ نه مې اوښکې رابهي قسم د دردونه مې ختم شو ستا د رخسار په کتو باندې ورپرېوتم د جانان په ګوت کې ورپرېوتم محمد رسول الله رانه دواړه لاسونه چاپېره کړ ما هم ژړل او محمد رسول الله هم ژړل وایي قسم دې د پیغمبر د زړه نه یو اواز راووته ابو بکر څه غواړې وغواړه ابو بکر څه غواړې وغواړه د الله رسول هېڅ نه غواړم ځکه صحابه کرام چې داسې وو صحابه کرام داسې قوم دی هغوی مال نه غوښته څه نه غوښته مال یې نه غوښته ممکن استاد لا استاد جی کاروبار میخواد صحابه مال نه غوښته جیداد نه غوښته حسب او نسب اعلی نه غوښته اولاد د پاره ترقی نه غوښته اولاد د پاره نوکری نه غوښته د خپل خزه د پاره د آرام او د ګویا د آرام او د سکون سيزونه نه غوښتل که صحابه غوښتل نو د پیغمبر نه هدایت غوښته که صحابه غوښتل په دین باندې استقامت غوښته که صحابه غوښتل شجاعت په دین باندې غوښته صحابه که غوښته ایمان غوښته صحابه که غوښته اسلام غوښته صحابه که غوښته جوش په دین باندې خپل جان
په دین باندې قربانېده غوښتل. وایي څه پکار دی؟ د الله رسول ورته وایي څه پکار؟ د الله رسول یو شی مې پکار دی چې زما مور کلمه ووایي مسلمان شي. د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسونه داسې شو او اواز یې اوچت کړ، ربا ام الخیر چې د ابو بکر مور ده، خدایا دا سینه ولا د اسلام د هدایت نه ډکه کا. وی ابو بکر وی ما کتل لاسونو ته چې د پیغمبر لاسونه به زرخ کته کیږي که زما مور به ایمان ضروري. چې مې وکتل د پیغمبر لاسونه نه دي ښکته شوي، زما مور بیا ایمان قبول کړی دی. محترمو هغه د زړه نه هغې جان قربان که، څه قربان که؟ جان یې قربان که، مال یې قربان که، اولاد یې قربان که، ښځې قربان کړي، خپل وجودونه عزتونه یې تار کړه په دین باندې. لیکن په دین باندې کامپرومایز ته تیار نشو. نن ته د جماعت مخې ته اجراګان ګډې، نن ته د جماعت مخې ته په بکسو په دې شیزونو کې ټیپونه لګې. نن ستا ایماني غیرت چرته لاړه؟ ستا جذبه چرته لاړه؟ ستا ایمان چرته لاړه؟ ستا دین چرته لاړه؟ کم بکسې والا او کم موټر والا کم رشکې والا چې د جماعت مخې ته ګانې ولګولې او هغه دا ووایي چې مؤمن یم نو خوله ولا ماته که دا خوله ماتولې جایز دی او ځان ته مسلمان ویل جایز دی. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه. امين. الحمد لله رب العالمين. دعاءك من الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين. الله زموږ دین ته خدای ترقی نصیب کړي، دین اسلام ته خدای ترقی نصیب کړي، دین اسلام خدای غالب کړي. زموږ په رګونو رګونو کې، په وجودونو کې، په اولاد کې، په ښځو بیبیانو میندو خویندو کې خدای د دین ایمانی غیرت خدای پیدا کړي. الله په موږ کې ایمانی غیرت خدای پیدا کړي. الله زموږ مال جان اولاد د خپل رضا او دین دپاره قبول او منظور کړي. وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد.